بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 46 نمبر درس ته مشق شروع دی. په دې مشق کې مونږ 5 نمبر سوال کیو. هغه کې مونږ له سوال را کړی دی چې کوم د 5 صيغې را کړی وي د دې پوره سلور وانه ګردانونه ولیکئ. نو د یجتنبوم سلور ګردانونه لیکلي شوي، د یکتبوم سلور وانه ګردانونه لیکلي شوي، او نن یعلمو چې دی د دې یعلمو درس ان شاء الله سلور وانه ګردانونه باس اثبات فعل مضارع معروف، باس نفي فعل مضارع معروف، باس اثبات فعل مضارع مجهول، باس نفي فعل مضارع مجهول، دا سلور وانه صيغې سلور وانه ګردانونه د یعلمو ان شاء الله نن تیار شوي دي. یعلمو معنا د هغه یو سړی پیژني یا به وپیژني. یعلمانی هغه دوانه سړي پیژني یا به وپیژني. یعلمون هغه ټول سړي پیژني یا به وپیژني. تعلمو هغه یوه ښځه پیژني یا به وپیژني. تعلمانی هغه دوانه ښځې پیژني یا به وپیژني. یعلمنا هغه ټولې ښځې پیژني یا به وپیژني. تعلمو ته پیژني یا به وپیژني. تعلمانی تاسو دوانه پیژنئ یا به وپیژنئ. تعلمون تاسو ټول پیژنئ یا به وپیژنئ. تعلمینا ته یوه ښځه پیژني یا به وپیژني. تعلمانی تاسو دوانه پیژنئ یا به وپیژنئ. تعلمنا تاسو ټول پیژنئ یا به وپیژنئ. اعلمو زه پیژنم یا به وپیژنم. نعلمو مونږ دوانه یا ټول پیژنو یا به وپیژنو. نو مذکر او مؤنث دوانو لپاره د متکلم دا صيغې دي. اوس باس نفي فعل مضارع معروف لکه د اثبات کې کار شوی او یعلمو هغه وپیژندو، هغه پیژني یا به وپیژني. او په نفي کې دی لا یعلمو هغه نه پیژني یا به ونه پیژني. لا یعلمو هغه یو سړی نه پیژني یا به ونه پیژني. لا یعلمانی هغه دواړه سړي نه پیژني یا به ونه پیژني. لا یعلمون هغه ټول سړي نه پیژني یا به ونه پیژني. لا تعلمو هغه یوه ښځه نه پیژني یا به ونه پیژني. لا تعلمانی هغه دواړه ښځې یا مؤنث وایه هغه دواړه مؤنثې نه پیژني یا به ونه پیژني. لا یعلمنا هغه ټولې مؤنثې نه پیژني یا به ونه پیژني. لا تعلمو ته نه پیژني یا به ونه پیژني. لا تعلمانی تاسو دواړه نه پیژنئ یا به ونه پیژنئ. لا تعلمون تاسو ټول نه پیژنئ یا به ونه پیژنئ. لا تعلمینا ته یوه مؤنثه نه پیژني یا به ونه پیژني. لا تعلمانی تاسو دواړه نه پیژنئ یا به ونه پیژنئ. لا تعلمنا دا ما لا یعلمنا لیکلی دا لا تعلمنا دی. لا تعلمنا تاسو ټولې نه پیژنئ یا به ونه پیژنئ. لا اعلمو زه نه پیژنم یا به ونه پیژنم. لا نعلمو مونږ نه پیژنو، مونږ دوه یا ټول نه پیژنو یا به ونه پیژنو. اوس باس اثبات فعل مضارع مجهول، باس اثبات فعل مضارع معروف هغې ته وایي چې په هغې کې فاعل معلوم وي، کار کولو والا معلوم وي. او باس اثبات فعل مضارع مجهول هغه ته وایي چې کار خو شوی دی خو چې چا کړی هغه معلوم نه دی، فاعل معلوم نه دی. نو یعلمو هغه یو مذکر پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي، خو چې څوک یې پیژني هغه معلوم نه دی. یعلمو هغه یو مذکر پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. یعلمانی هغه دوانه پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. یعلمون هغه ټول پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. تعلمو هغه یو مؤنثه پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. تعلمانی هغه دواړه مؤنثې پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. یعلمنا هغه ټولې مؤنثې پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. تعلمو ته پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. تعلمانی تاسو دواړه پیژندلی کیږئ یا به وپیژندلی شي. تعلمون تاسو ټول پیژندلی کیږئ یا به وپیژندلی شي. تعلمینا ته یوه مؤنثه پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي. تعلمانی تاسو دواړه پیژندلی کیږئ یا به وپیژندلی شي. تعلمنا تاسو ټولې پیژندلی کیږئ یا به وپیژندلی شي. اعلمو زه پیژندلی کیږم یا به وپیژندلی شم. نعلمو مونږ دوه یا ټول پیژندلی کیږو یا به وپیژندلی شو. اوس راځو جی باس نفي فعل مضارع مجهول، په دې کې فاعل معلوم نه دی خو دې کې کار نفي دی، دې کې کار نه دی شوی. په دې بره کې فاعل معلوم نه و خو کار پکې شوی و، او په دې ښکته کې فاعل هم معلوم نه دی او کار هم پکې نه دی شوی. نو لا یعلمو هغه یو مذکر نه پیژندلی کیږي یا به وپیژندلی شي یا به ونه پیژندلی شي. لا یعلمانی هغه دواړه مذکر نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا یعلمون هغه ټول مذکر نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمو هغه یو مؤنثه نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمانی هغه دواړه مؤنثې نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا یعلمنا هغه ټولې مؤنثې نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمو ته یو مذکر ته نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمانی تاسو دواړه نه پیژندلی کیږئ یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمون تاسو ټول نه پیژندلی کیږئ یا به ونه پیژندلی شي. لا تعلمینا ته یو مؤنثه نه پیژندلی کیږي یا به ونه پیژندلی شي.
لا تعلمانی تاسو دواړه نه پیژندل کیږئ یا به ونه پیژندل شئ لا تعلمنا تاسو ټولې مؤنث نه پیژندل کیږئ یا به ونه پیژندل شئ لا اعلمو زه نه پیژندل کیږم یا به ونه پیژندل شم لا نعلمو مونږ دوا یا ټول نه پیژندل کیږو یا به ونه پیژندل شو نو ګورئ دا مونږ سره د یعلمو پورا څلور واړه ګردانونه وو ګوره په دې یعلمو کې چې کوم باس اثبات فعل مضارع معروف دی اعلمو زه پیژنم یا به وپیژنم یا به وپیژنم بیا په باس نفي فعل مضارع معروف کې لا اعلمو زه نه پیژنم یا به ونه پیژنم ټیک شوه اعلمو زه پیژندلی کیږم یا به وپیژندلی شم لا اعلمو زه نه پیژندلی کیږم یا به ونه پیژندلی شم دلته کې به ما پیژندل اعلمو زه پیژنم لا اعلمو زه نه پیژنم اعلمو زه پیژندلی کیږم لا اعلمو زه نه پیژندلی کیږم نو چې دا کوم کې زه پیژنم دا معروف دي او چې کوم کې زه پیژندلی کیږم نو دغه مجهول دي ٹھیک شوه په دې اعلمو کې معروف کې زه پخپله د واحد متکلم کې زه پخپله فاعل یم اعلمو میں جانتا ہوں زه پیژنم او په مجهول کې اعلمو میں جانا جاتا ہوں زه پیژندلی کیږم نو دې کې زه پیژندلی کیږم خو چې څوک مې پیژني هغه معلوم نه دی ٹھیک شو جی نو په معروف کې چې کوم په معروف کې فاعل معلومي کارکونکی معلومي په مجهول کې کارکونکی معلوم نه نو دا د یعلمو موږ سره پورا څلور واړه ګردانونه وشو باس اثبات فعل مضارع معروف باس نفي فعل مضارع معروف دو شو باس اثبات فعل مضارع مجهول درې شو باس نفي فعل مضارع مجهول دا څلور ګردانونه موږ سره د یعلمو تیار شو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام